بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. نن موږ سره د کوم یوټیوبر کفایت الله ناست دی. د یوټیوب ویوز کوم دی 30 لاک دی، سبسکرایبر 20,000 دی. نن به موږ د سره خسته کوششنی کوو، خسته جوابونه موږ ته ملوي د یوټیوب په باره کې. چې یوټیوب موږ سره کله نه سٹارټ کو، څه فواید دي، څه نقصانات دي. راځي چې کفایت الله بای سره هغه کوششنی جوابونه حاصل کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني ده ته مونږ کوو چې ته مونږ ته خپل چینل کې او خپل پیج کې ته مونږ ته ځای راوړو. ډیره مهرباني. کفایت الله بای ټول نول کوششن به زه دا وکړم چې تاسو یوټیوب چینل کله نه سٹارټ کو؟ یوټیوب چینل په خپله ما ته کومه دی 2016 کې ما سٹارټ خستی او په 2016 کې ما چینل سٹارټ کړی دی او نن کومه دی 2020 دی او 2020 ته پرې ما خپل کور ورکې جاري ساتلی. ډېر ښه. او کفایت الله بای لکه څنګه تاسو ویلو چې ما 2016 نه سٹارټ کړی دی، دا خو ډېر مخکې نه تاسو سٹارټ خستی دی. لکه مونږ یو لو بیکګراوند کلي سره تعلق لرو، هغه په وجود چا ګایډ کړي چې څه انسپایریشن یا چا ګایډ کړو د یوټیوب چینل ته؟ لکه دا خو داسې و چې 2016 کې زه سکول کې وم، سکول لایفز کې ما ته یو ملګري ویلو چې ما ته یو ملګري داسې ویلو چې زه د یوټیوب نه پیسې وباسم. نو هغه ما ته دا خبره وکړه زه چې کله کور ته راغلم نو ما یوټیوب کې ویډیوګانې ولید چې یاره یوټیوب کې به چینل څنګه جوړوي او دې نه به بیا مو پیسې څنګه وباسو. خو لکه ډېر زیات ټایم ما نه په دې باندې ولګېدلو چې ما ویډیوګانې لیدې، ما چینل جوړ کړو. مو ته بیا دا معلومات نه اوس یا د یوټیوب څه رول ریګولیشن دي، مطلب دې ته څه لګېږي. خو لکه بیا هم مو خپل محنت کوم دی هغه مو بلکل هم نه و پرېښی. لکه ما چینل چې کله جوړ کړو په 2016 کې نو دې کې ما خپل کار جاري ساتلو، تا نه ویډیو بل نه ویډیو یوټیوب نه ډاونلوډ، فیسبوک نه دا ویډیوګانې به موږ کومه دی هغه دپاره اپلوډ کولې. دا معلومات مو ته نه و چې داسې به کاپي رایټ رسي او داسې به کاپي رایټ سټرایک وي، کمیونټي ګایډلاینز به وي که نه. نو د دې معلومات مو ته داسې خاص نه و. خو لکه هغه ویډیو به مو اپلوډ کولې خو دوره چوک نه و چې مو ته یارې وایي داسې هغه ما کوو، موږ ګایډ یې کړي. لکه بیا هم ما خپله ځان چې کومه دی هغه ما یوټیوب نه ګایډ کړي. بالکل کفایت الله بای لکه څنګه تاسو ویلو چې سټرایک هم کاپي رایټ هم پکې شته دی. لکه اول ځل تاسو ته پته نه وي څه مشکلات داسې درپېښ شوي د یوټیوبر 0 نه 20,000 ته تلل، 30 لاک ویوز ته تلل، نو څه مشکلات خو به ضرور پیښ شوي، مشکلات به ورسره شیر کړي. مشکلات خو لکه موږ ته داسې ډېر مخته راغلي وو. لکه ټولو نه اول به چې کله ما ویډیو اپلوډ کړه ډوپلیکیټ ویډیو به ما سره وه، لکه هغه کې بیکګراوند میوزیک یا همداسې ویډیو به کرکټ ویډیو به موږ ته کله اپلوډ کړه نو موږ ته به یو ایمیل راوړو، هغه ایمیل کې به لیکلي وو چې کاپي رایټ. نو په دې باندې موږ نه پوهېدلو چې دا کاپي رایټ څه ته وایي که نه. خو لکه چې کله به موږ ګوګل کروم کې خپل یوټیوب کلو کړو نو هغه ویډیو مخته به چې کومه دی سی آپشن درکړی وو، سی نه به سرکل تو موږ سره دومره علم نه و چې دې ته کاپي رایټ دی، انکلوډ کاپي رایټ به ورته لیکلي او داسې ایمیل به هم راته راوړو چې هغې کې به لیکلی وو چې کاپي رایټ سټرایک. نو موږ ته د دې معلومات نه و چې دا یو راته راوړو چې کاپي رایټ دی او بلکې راوړو سټرایک دی. بس لکه معلومات مو کول مطلب څه ډیفرنس دی دې کې؟ دې کې څه ډیفرنس دی. لکه بیا هغه باوجود ما ویډیوګانې ورته ولیدې نو ما ته بیا دا معلومات وشو چې یاره کومه دی انکلوډ کاپي رایټ کومه دی دا مسله دی او سټرایک سره شي دا مسله دی. انکلوډ کاپي رایټ مطلب د تا کنټینټ مو استعمال کړو نو دا ما باندې یوټیوب ډایرکټ ایکشن واخلو چې دا کنټینټ د تا خپل نه دی، دا ډوپلیکیټ. او کاپي رایټ سټرایک دا دی مطلب تا کنټینټ مو استعمال کړو او چې کومه دی ما باندې سټرایک راوړو، مطلب تا په ما باندې کمپلین وکړو یوټیوب سایډ نه د دې چینل والا د ما چینل ویډیوز کومه دی اپلوډ کړي یوټیوب هغه ډایرکټ د تا ویډیوز کومه دی هغه ریموټ کړي چې ویډیو ډیلیټ کړي نو هم سره کاپي رایټ سټرایک راشي. او بل کې بیا داسې به هم ورته راولو چې کمیونټي ګایډلاین سټرایک برو. کمیونټي ګایډلاین داسې وي چې لکه هغه تو کمپلین نه وي کړی، هغه داسې وي چې د یوټیوب یا د مو د بل څه شو خیلی فرضي طور کې یا غلطه ویډیو وي که نه چې هغه یوټیوب نه فالو کوي یا موږ نه شو فالو کولی نو هغه یوټیوب اټومیټیک کومه دی هغه یوټیوب نه ډیلیټ کوي، تا باندې کمیونټي ګایډلاین راځي. نو دا دومره خطرناک شی دی دا سټرایک. دا کدرې په تو باندې راولو ته چې نه څه کومه دی دا ټرمینیټ کېدای شي، بلکل سسپینډ یې کوي، خپل یوټیوب خپل حصې نه دا وباسي چې د دومره حصه نه وي. سټارټ به بیا زیرو نه خلی، سټارټ به بلکل خپل پیور چینل به جوړوي او خپل یو شي باندې به ته کاسټ ټایي ته خپل ویډیوګانې هغه کې ته جاري ساتي. بالکل کفایت الله بای 4 سال وشو تقریبا 2016 نه خامخا مطلب تاسو ته پته لګېدلي دي څه فواید څه مونږ ویور سره شیر کړی شي چې مو ویورز یا یوټیوب چینل جوړ کړي یا مطلب انټر شي د یوټیوب چینل د فواید مونږ سره شیر کړي. فواید چې موږ سوچ وکړو موږ سره ډېر فواید دي. لکه هر سړي چې کومه دی هر یو شي سره شوق وي، مطلب لکه د ما خپله چې څومره پرې دی د ما سوشل ورک سره ډېر شوق دی چې یاره زما نه یو ښه سوشل ورک جوړ شي که نه.
خو لکه بیا هم چې کومه دي دا فایده دی که ته سټوډنټ وي یا ته بل څه سرکاري جاب کوي یا نور څه کاروبار ته کوي نو که ته یوټیوب دپاره یو چینل جوړ کړې مطلب هغه دپاره ته یوه ګنټه کار څه کومه دی کوي هغه تا دپاره ډېر کافي شی دی او په ښه فیلډ باندې چې کله ته ورکې لاړ شي نو هغه باندې چینل چې ته کله جوړ کړې نو مغوره به ستا فیلډ باندې هغه تیز دي مغوره به سبسکرایب وروړي مغوره به ویو وروړي او بله دا چې ته به دې سره پیمنټس هم زیات شي لکه خلک به یې زیاره دې شي چې کومه دی دا ډېر قابل دی که ته ټیکنیکل سلوشن ویډیوګانې شروع کړې موبایل یا لیپټاپ حل کول یا داسې وي چې یو ټیچر دی هغه لیکچر ورکوي بورډ باندې هغه دونه ویډیو کوي هغه بیا یوټیوب ته اپلوډ کوي دې کې د ټیچر هم پیدا دی او چې کوم سټوډنټ مو سره نن سبا ویډیوګانې ډېرې زیاتې نیټ نه هغه وکړي نن سره سټوډنټ هم پیدا دی او چې کوم سره چې کومه دی لیکچر ورکوي هغه هم سره پیدا بالکل لکه هر یو شی لکه څنګه فواید وي همسې نقصانات هم وي نقصانات به شیر کړو نو خامخا نقصانات وي لکه کار داسې دی چې یو سټوډنټ دی هغه دا کار شروع کړی دی بیا سټوډنټ ته هم داسې نه دی پکار چې ته خپله سټډي پرېږدی او ته یوټیوب باندې بیا دومره فوکس وکړې چې ته ورته سبق نه زیات ټیم وباسې داسې هم نه دی پکار لکه زموږ ذهن بیا چې کومه دی بیا به الټا سیټ ته لاړ شي لکه یوټیوب هم بیا ته نشي کولی چې تعلیم تا سره نه وي نو ته به یوټیوب څه کومه دی استعمال کړې هغه به ته ټیګ کومه نه روباسې هغه به ته ډسکرپشن څنګه ورکوې مثال هغه به ته ټایټل څنګه ورکوې دا به ته تمبلین څنګه جوړوې نقصانات مطلب ایڈوانس کیږي یوټیوب کمپټیشن زیاتېږي ته خپل سبق او خپل جاب څه کومه دی هغه هم د سره وړه او سره دا هم سره وړي مطلب دا بالکل هغه ټایم چې مونږ فارغ شو ورکې لکه مونږ خپل جاب نه هغه ټایم مونږ ته ورکول پکار بالکل یو سړی ډیپټي کې وي یا بل چې سړی مزدګار سي د موږ ډیپټیونه داسې وي چې 4 بجې چوټي کېږي نو ښه خبره دا وي چې مسکوتان 9-10 بجې ټایم کې سړی لږ غونکې ټیم ورته وباسي نو هغه کار سره به دا کار هم کومه دی دا ورسره جاري ساتي بالکل اوکې بیت الله بھائی ارننګ مو څومره وکړلو مطلب آیا مطلب څه خوشحالي میلاویږي که نه انټرنلي ځکه څه خامخا مطلب څه موږ سره شیر کوي ورسره نو که ارننګ ته سوچ وکړې په 2016 نه په 2020 پورې چې کوم زما ارننګ و نو هغه ما فسټ پیمنټ چې کومه دی هغه مو 15,000 بستلی دی ځکه لکه د ما چینل په 2019 دسمبر کې چې کومه دی اپلوډ شول ما ته یوټیوب سایډ نه ایمیل راغله زه بازار کې په دې باندې زه ډېر خوشحال کړم ما میسیج ایمیل ما ته وشو نو ما ته ویل چې دا چینل چې کومه دی هغه اپلوډ شول پارټنر پروګرام یې وایستا جوړ زه انتهایی ډېر زیات خوشحال شوم لکه ارننګ بیخي د ما والا سلو ورېدې کې به مطلب 100% کې چې ته 20% ارننګ وشو بس مطلب د تو خپل محنت پسې دی او ته څومره ښې ویډیو ته ورته جوړوې نو مطلب د تو ویډیو به وایرل کېږي د هغه ویو به زیات رسي ایډورټایزمنټ به زیات لګي څنګه مغوره به ستا ته ارننګ زیات کېږي لکه 2019 په دسمبر کې د ما چینل چې کومه دی ریویو شول 2 میاشتو بعد کومه دی هغه نه ما خپل پیمنټ 15,000 بستلی دی بالکل خو اوس به مطلب پیمنټ نور هم زیات شوی لکه د اوس یا څو میاشتو کې ځکه څه مطلب ویو ډېر ښه روان دي سبسکرایبر تاسو نو خامخا لکه بیا هم لکه ما ورکې دومره ایکسپیرنټ وشولو د 4 کالو نه لکه په 2019 کې چې کومه دی ما ریویو شوی په 2020 کې بیا ما په 2019 کې دوباره ما پسې چې کومه دی هغه ډیس اپلوډ شو مطلب څه مسټیک د واجې نه هغه کې څو میاشتې ولګېدل نو زه انتهایي زیات خفه وم هر د ونه منلو ما خپل هر ونه منلو ما خپل هغه چې کومه دی هغه مو جاري وستېدلو بیا هم ما لکه په ډېرو شیانو باندې یوټیوب سره مو رابطې کولې ټویټر باندې ایمیل باندې د هغو خپل کوم هیډ آفیس ایمیل و هغه باندې به ما سره ایمیل کولې فیډبیک باندې به ما سره ډېر کانټیکټ ساتلو خو لیکن ما خپل محنت کوم و هغه بالکل نه دی وپرېښی او دوباره چې کومه دی ما ته چینل ریویو شو او اوس د تقریبا 10 دن کېږي د ما چینل چې کومه دی دوباره ریویو شوی دی او زه په دې ډېر خوشحال یم $10-15 بیا ورکې جمع شوي دي خپله زه سټوډنټ یم سبق سره سره ما لږ مونکې ټایم دي دپاره وبستلی چې زه د خپل سکول او د کالج خرچه چې کومه دی هغه زه یوټیوب بالکل بالکل داسې څه ټاپک د مونږ ویور سره شیر کړي چې هغه مطلب سلیکشن وکړي یا ولې کوم ټاپک سلیکټ کړي د یوټیوبر اپلوډینګ دپاره نو داسې د هر چا خپل شوق دی مطلب د چا ایجوکیشن دی د چا ټیکنیکل دی د چا لکه انتهایی زیات دی ټاپک دی که نه لکه موږ نشو خیالی چې دومره ټاپک دی نو کومه کیټګري هم تاسو ځان دپاره سلیکټ کولی شو نو ښه خبره دا دی چې اول تاسو کیټګري ځان دپاره سلیکټ کړو هغه مطابق تاسو ویډیوګانې جوړوو نه لکه چینل مو په یو ټاپک باندې کله روان وي نه خلک هغه دپاره ویزټ زیات کوي لکه تا ته یوه مسله حل کړې دي خامخا به هغه بله هم کسې څه کیدای شي میبي
یوه بله هم ورکوي نو یوې نه بله نو تا چینل داسې مخکې ډېر زیات تللی شي دا پروموټ کېدلی شي مثلا تا چینل څه کوم څه داسې څو دوې درې خبرې مونږ ورسره شوي کې مطلب څه نصیحت ټایپ څه هغه مونږ ور مطلب غلطي نه کوي څو خبرې ورسره شوي کې څه هدایت نو خاص کر زمونږ پښتنو ته دا زیاته مسله لکه دې کې انډیان چې کومه دي هغه ډېر قابل دي او لکه د یورپ خال والا ویډیوګانې جوړوي انګلیش کې وي داسې ډېر خلک دي چې کومه دي هغه اردو باندې نه پوهېږي انګلیش باندې نه پوهېږي صرف چې د نن چې کومه انټرویو کوم هغه دا صرف د موږ خپلو پښتنو دپاره موږ کومه دي دا راوړی چې تاسو هم موږ هم د چا نه کام نه یو پښتنو کومه دي نو ښه خبره به دا وي چې هر سړی چې کومه دی هغه یوټیوب کې نه فیسبوک کې نه په ټویټر کې نه هر یو شي کې خپل ویب سایټ خپل پیج ځان ته خپل هغه باندې جوړ کړي او هر سړی چې کومه دی خپل سوشل ورک کار شروع کړي نو دا به ډېره ښه مطلب د سوشل میډیا کې مو هغه وکړو انټرینګ مطلب داخله وکړو که نه بلکل لکه په سوشل میډیا کې مو زیات یوز کوو که نه لکه نورو ملکونو والا دومره په سوشل میډیا باندې نه تیز دی او نه دومره مین دي لکه څومره زمونږ پښتانه دي که نه لکه دومره چې به نوي شوي چې هغه ویډیو چې کومه دي مو اپلوډ کړو نو هغه انتهایي مو سره ډېره تیزه ځي نو که هر سړی چې کومه دی دا سوچ وکړي دا خپل سوشل ورک شروع کړي مثال زه به دا وایم سره تا په معاشرې کې تا په کلي کې به چېرته یو غریب هم پاتې نه شي هغه دپاره تا دا میک واخلي او هغه نه ته انټرویو واخلي او هغه اپلوډ کړي داسې ډېر خلک شته دي په بهرو ملکونو کې دي پښتانه ورونه دي کومه دی هغو دغو سره ډېر هیلپ کولی شي د تو په ذریعې بالکل ډېره مهرباني کفایت الله ته زموږ ته ټایم راکړو امید کوم چې ویور به دې ګپ شپ نه ډېر فواید حاصل کړي او تاسو ته دا ریکویسټ دی چې پټان آفیشل په نوم باندې چې کفایت الله بھائی چینل دی او زما چینل سټارټ فرام زیرو په نوم باندې دی ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي که وزټ کې او سبسکرایب کې او ځان ډېر خیال ساتئ الله حافظ